بی حس انسان چې کوم دی په کوم انسان کې حس نه وي نن زموږ معاشره کې موږ بعضې وایي دا سړی ډېر بې حسه دی په دې کې حس نشته نو بې حسه انسان په معاشره کې مسلمان هم نه خوښوي او الله رب العزت هم بې حسه انسان نه خوښوي ځکه په بني اسرائیلو کې یو زنانه وه او هغه داسې زنانه وه چې ډېره پاکبازه زنانه وه او ډېر به د الله رب العزت عبادت کوو قائم اللیل ټول شپه به الله ته په تهجد باندې ولاړه وه او ټول ورځ هغه به همیشه دپاره هغه روژه نیوله صائم الدهر ورته ویل کېده چې همیشه دپاره به هغه زنانه روژه نیوله داسې زنانه وه چې داسې عبادت د الله کوو چې د شپې به تهجد کول او د ورځې به روژه نیوله نو دومره عبادت ګزاره زنانه وه خو د هغې زنانه کې یو صفت بد و هغه زنانه به چې کله خوراک کوو په هغه زمانه کې به هغو خلک چې کوم خوراک به بچ شو نو هوا ته به کېښودو چې یاره دا خوراک مې خراب نه شي نو هغه زنانه به داسې کوو چې کوم سوده به د هغې نه بچ شو نو د بیګا نه به هغه سوده په هوادار ځای باندې کېښودو چې چېره خراب رانه نه شي نو چېرته یو پیشو راغلی وه هغه سوده څو ورځې د هغې نه هغه سوده څکلي وو پیشو هغه سوده د هغې استعمال کړي وو نو دې زنانه ته ډېره زیاته غصه ورغلې وه چې زما د شوده د پیشو ولیسکي نو دې زنانه د عزم کړی و که چېرې د پیشو ما ونیوله ده ته به زه ډېره سخته سزا ورکومه اگر چې عبادت ګزاره زنانه وه نو هغه چې کله هغه پیشو ونیوله هغې په کور کې بنده کړله ویې تړله او څو ورځې هغه نهره وه نه ورته اوبه ورکولې او نه ورته خوراک ورکاوه او د دې وجې نه خوراک او اوبه نه ورکولې چې هغې ته غصه وه چې دې زما شوده څکلي دي نو تر دې چې هغه د دغې لوږې او د تندې د وجې نه هغه پیشو چې کومه وه هغه مړه شوه نو الله رب العزت د هغه زنانه دپاره فیصله وکړه چې دا زنانه به زه جهنم ته لیږمه د څه د وجې نه چې دې زما په مخلوق باندې رحم ونه کو اگر چې دا ډېره عبادت ګزاره زنانه ده د الله سره تعلق دی د شپې تهجد کوي او د ورځې روژه نیسي خو زما په مخلوق باندې رحم ونه کو نو د دې وجې نه زه هغې ته د جهنم فیصله کومه